او بعض مفسرین دا فرمایي چې د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا دی چې قیامت ته نږدې به یو لوګي راځي، د اسمان نه به یو لوګي راوالوځي او هغه لوګي به داسي چې هغه به د 40 ورځو پوري او د هغه لوګي د وجې نه به په مسلمانانو باندې نزله او زکام راشي او کافران به د هغه د لوګي د وجې نه ډېر په تکلیف کې تر دې پوري چې هغه لوګي به د دوی په جسم کې چې څومره سوري دي دا غې نه به راوځي او د دغه لوګي د وجې نه به د کافرانو ته ډېر سخت تکلیف کېږي او مسلمانانو ته به لږ معمولي غونته کې د دې نه تکلیفي او هغه تکلیف بدای چې دوی به په زکام کې او په نزله کې به مبتلا شي. نو بعضی مفسرین وایي چې د دې نه مراد دغه لوګي دی او په روایتونو کې نبی علی السلام چې د قیامت علامات ذکر کړي دي یو پیره صحابه په خپل منځ کې د قیامت د علاماتو تذکره کوله. نو نبی علی السلام وته وایي تاسو د څه تذکره کوئ؟ نو صحابه وایي د الله رسوله موږ د قیامت د علاماتو تذکره کوو چې دا د نخ ښکار شي بیا به قیامت راځي. نو نبی علی السلام وته فرمایل چې لس لوی نخې دي چې دا نه ښکار شوی نو قیامت به نه راځي. پاغي کې یو نه خدا ده چې قیامت ته نږدې به د اسمان نه یو لوګي راوالوځي او بل نه خدا ده چې قیامت ته نږدې به یو ساروی راوځي هغه به د خلکو سره خبرې کوي، داسې صفا خبرې به کوي لکه څنګه چې انسانان خبرې کوي. او قیامت ته نږدې به دجال راوځي، دا د قیامت لس نښې نبی علیه السلام غټې ذکر کړي. او قیامت ته نږدې به یاجوج ماجوج راځي. او پنځمه نښه نبی علیه السلام دا ذکر کړه چې قیامت ته نږدې به حضرت عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزیږي. او شپږمه نښه دا ذکر کړه چې د قیامت ته نږدې به د نور د مشرق په ځای د مغرب نه راوخیږي، د کم طرف نه چې نور راخیږي د دې نه به نه راخیږي بلکې د کم طرف ته چې نور پریوځي نو هغې طرف نه به نور راوخیږي. او شپږ نښې دا شوې. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې په مشرق کې به ځمکه لاندې لاړه شي، دا اومه نښه ده. او اتمه نښه دا ده چې په مغرب کې به ځمکه لاندې لاړه شي. او نهمه نښه نبی علیه السلام دا بیان کړه چې په جزیرة العرب کې یعنی په عرب دنیا کې به ځمکه لاندې نه نوځي. او اخیری او د ټولو نه لویه نښه چې دا غدا ده چې عدن یو ځای دی، د هغې نه به یو اور راوځي او هغه اور به داسې چې ګیر چاپېره به د خلکو نه اوري، هغه اور به په خلکو پسې رواني، خلک به د اور نه مخکې ځي چې کله شپه شي او دا خلک اوده شي نو هغه اور به هم په هغه ځای ودرېږي او دا خلک به اور را روان کړي تر دې چې د محشر میدان ته به دا خلک راجمع شي. نو څو پورې چې دا لس نښې نه ظاهري شوي نو قیامت به نه قایمیږي. نبی علیه السلام په نورو روایتونو کې د قیامت ډېرې نښې بیان کړي دي. لکه نبی علیه السلام فرمایي قیامت ته نږدې به داسې کېږي چې خلک به د ښځې فرمان برداره شي، هره خبره به د ښځې مني، د مور به نافرمانه شي، د پلار سره به ډېر لرې تعلقي او د پردي دوست سره به ډېر نږدې تعلقي. داسې نبی علیه السلام نورې نښې بیان کړي دي. یو نښه نبی علیه السلام دا بیان کړي ده چې قیامت ته نږدې به داسې زنانې چې هغوی به جامې اغوستي خو لغړي وي، جامې به یې اغوستي خو داسې به ښکاري لکه لغړي. نو څومره نښې چې نبی علیه السلام د قیامت بیان کړي دي هغه ټولې نښې هغه ظاهري شوي دي. او دغه بعضې نښې لکه د مغرب د طرف نه د نور راخطا یا د دجال راتله یا د عیسی علیه السلام دا لس نښې نبی علیه السلام لوی بیان کړي چې قیامت ته نږدې به داسې کېږي. نو بعضې مفسرین وایي چې د دې نه دغه لوګي مراد دي چې کوم به قیامت ته نږدې راځي.